डिवीजन में टैक्स, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, कस्टम एक्ट خوبانی کتی مبدلوی زمون د پاره نظام بدل کړي نظام د قرآن نظام راولئ چې زما او ستا د حقوقو تپوس کېږي پیک ته رسېدل چې هلته په سوات کې د اف بي آر دفتر یې کلاو شوي دي باقاعده سټاپ یې راغلی دی سیسټم یې برابر کړی دی او دا د 1 جون نه به انشاءالله دا چې دا ټیکس به نافذ کړي. السلام علیکم ناظرین، زه یم ستاسو میزبان سید زاهد جان. دا خو په دیر چوک کې موجود یم. دلته نن د ملکن ډیویژن د نورو اضلاع شاته دلته احتجاج روان دی په دیر چوک کې، او نن دلته مکمل طور چې څومره په ضلع اپردیر کې بازارونه دي، دیر، شرنګل، واړی، کوهستان، براول، دارولا، چې کوم واړه غټ مارکیټونه هغه ټول بند دي. په دې وخت کې زموږ سره موجود دی تاجر اسوسییشن دلته صدر خالد روغاني. د هغه نه به تپوس کوو. ورته ووایه خالد اقبال چې د دې نن چې کوم تاسو هړتال ادا کړی د دې مقصد څه دی او څه مشکلات دي د خلکو ته، او تاسو څه وایئ په دې باره کې؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو زاهد جان لاله ستا شکریه ادا کوم چې ته نن زمونږ کوریج کې د دې پروګرام او زمونږ د اواز د حکومت ایوانونو ته او عوامو ته رسې. زمونږ چې کوم نن د پروګرام دی دا په ملکن ډیویژن کې د ټیکس خلاف دی. کوم چې زمونږ د ډیویژن د ټریډ فیډریشن دی، کوم زمونږ اراکین دي، زمونږ چې کوم صدر دی د تنظیم، نو دا مونږ د هغه په هدایاتو باندې نن شټر ډاون هړتال کړی دی او زمونږ به د هغې پورې شټر ډاون هړتالي چې د څو پورې په ملکن ډیویژن ټیکس نه ختم شوی دې پیر خو مونږ حکومت ایکشن وکړو. مونږ معمولي ریاکشن کوو چې دا حکومت پوه شي او په دې خبره باندې ورسي چې د ملکن ډیویژن چې څومره عوام دي نو دا د ټیکس جوګه نه دي، دا ټیکس ته دغه نه دي، تیار نه دي. مونږ نن زمونږ څخه د پرایویټ سکولونه چې څومره دي هغو زمونږ حمایت کړی دی. نن سکولونه بند دي. نن چې څومره وکلا برادري ده زه د هغو هم شکریه ادا کوم. هغو د عدالت نه نن بایکاټ کړی دی او انشاءالله را روان چې حکومت څومره سختي کوي نو مونږ به عوام راوباسو، او چې حکومت په 100 کې 5% سختي کوي مونږ به د 295% سختي کوو. مونږ به د لنګ مارچ نه مخه نه اړو، مونږ به د سټرایکونو نه مخه نه اړو. دا مونږ یوه ورځ بازار بند کړی ده. انشاءالله که مونږ ته حکم کېدو د خپل ډیویژن د کابینې نه نو مونږ به په میاشت هم دا بازار بندو، دا کاروبارونه به بندو، نو ټیکس به نه منو. دا راته ووایه اوس په دې تقریر کې ستاسو مقررین لګیا دي، هغوی دا هم وایي چې یاره داسې معاهدې شوې وې چې ریاست دیر و ریاست سوات و چترال او دلته زلزلې هم راغلي، سیلابونه هم راغلي، نو هغه څومره په تاسو یا په عوامو باندې څومره سرانداز کېږي؟ زاهد جان صاحب زه دا وایم ستاسو د مخې ده دلته زلزله شوې ده، ټیک ده، په هغې کې زمونږ کورونه وران شوي، په دې کې دوکانونه لوېدل دي. مونږ ته ریلیف نه دی میلاو شوی د زلزلې نه. زمونږ ملا لا راچوته شوې نه ده چې به کرونا راغله چې دا غونډ ملک هغې تقریبا 15 کاله وروسته کړی دی. ټیک ده، مونږ چې څو پورې د دې جوګه شوي نه یو. په پېښور کې 10 هسپتالونه دي، زما په دیر کې 1 هسپتال دی. ماله دې په دې ضلع کې د پېښور عمره هسپتالونه راکړي، هغې کې هم سټاف نشته دی چې څوک ورشي وایي تیمرګر ریپورټ و تیمرګره د پېښور عمره سهولیات دې ماله راکړي، ماله دې د هغې عمره تعلیم راکړي، د هغو عمره سکولونه دې راکړي، کالجونه دې راکړي، یونیورسټیانې دې راکړي چې څومره سهولیات په پېښور کې دي، په اسلام آباد کې دي، ماله دې په دیر کې راکړي. زه ورڅه ټیکس منم چې دغه سهولیات مونږ ته 100% نه پوره شوي، دغې پورې مونږ په ملکن ډیویژن ټیکس نه منو. جی بالکل ناظرین، تاسو وکتل دا د تاجر یونین رهنما هغه د خبرې وکړلې او د هغوی وینا دا چې یاره کوم مقررین دي هغوی هم دا وایي که دا زموږ طالبات ونه منل شو، ټیکس لباس وانغستی شو او د هغې لپاره د اف بي آر یا نورې چې کوم ادارې راغلي دي دفترونه قایم کړي دا ختم نه کړی شو، نو موږ به داسې مه کوئ چې بله په کوم کشمیر کې کوم واقعیت شي او هغې ته لاړ شو او هغه شان واقعیت په دې پرامن علاقو کې هم جاري شي.